قاری صاحب محترم د دې عرفې د ورځې راته مختصر شانتي فضیلت بیان کوي چې آیا د دې فضیلت څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ملګرو به پوښتنه کوله د عرفې د ورځې د فضیلت په باره کې. نو دا یو حدیث تاسو ته وړاندې کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او راوي حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم مسلمان د عرفې د ورځې روژه ونیسي نو الله رب العزت به د تیر شوي کال او د راتلونکي کال ګناهونه معاف کړي. اوس د عرفې ورځ کله ده؟ په دې کې مختلف چې دی د هر ملک خپل حساب کتاب دی. د افغانستان د سعودي عرب چې دی د عرفې ورځ نن ده. دغه رنګې زمونږ کم خلک چې پاکستان کې پاتې کېږي، پاکستان کې اوسېږي، یا دغه رنګې نورو ځایونو کې د هغې د عرفې ورځ سبا د هفتې ورځ ده. نو لهذا چې نن چا روژه نیولې ده د دې روژه بالکل صحیح ده، او سبا یې چې څوک نیسي د هغې روژه بالکل صحیح ده. او فضیلت یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امید ده چې الله رب العزت به د راتلونکي کال او د دې تیر شوي کال ګناهونه معاف کوي. نو دا امید څوک کوي؟ د دواړو جهانو سردار محمد عربي صلی الله علیه وسلم. مونږ او تاسو په کار دی چې دا روژه ونیسو او هیڅ پته نه لګي تیر شوي کال کې مونږ څومره ګناهونه کړي، راتلونکي کال کې څومره ګناهونه به کېږي یا به مونږ پاتې کېږو نه پاتې کېږو. نو لهذا دا یو روژه ده او ټول مسلمانان د دې پابندي وکړي، اهتمام وکړي، دا روژه ونیسئ. السلام علیکم ورحمة الله.